د بېنظیرې کفالت پروګرام دپاره موږ رجسټریشن کړی دی، خو تر اوسه پورې موږ ته دا روپۍ میلاو نه شوې. تاسو ته به ښکارېږي د کس چې دی کمنټس کړی دی په هغې کې لیکلي زموږ د رجسټریشن 1 کال وشو خو دا روپۍ چې دي دا موږ ته میلاو نه شوې. نو دا داسې نه ده چې تاسو رجسټریشن وکړئ نو تاسو ته به دا روپۍ چې دي دا میلاویږي. لکه تاسو د هغو په سروې کې حصه واخیستله نو هر یو کس ته به دا روپۍ نه میلاویږي. د کومو کسانو سکور چې د 32 نه به کمی هغې کسانو ته به روپۍ میلاویږي او باقي کسانو ته به نه میلاویږي. بل دا د رجسټریشن چې دی دا د مالداره غریب د ټولو دپاره دی چې رجسټریشن وکړي. رجسټریشن دا دی چې ستاسو ریکارډ د هغو سره ور وخیږي. دا یوازې د بېنظیر روپۍ نه دی چې تاسو ته به د بېنظیر روپۍ چې دي دا میلاویږي. داسې نور هم ډېر شیزونه دي، اپتي امداد راشي یا نور داسې څه امدادونه دي هغه راشي نو په هغې کې به تاسو ته هغه امداد چې دی دا میلاویږي. کومو کسانو ته د بېنظیر روپۍ نه میلاویږي نو داسې به ورته بیا دا نور امدادونه چې راشي د دې ریکارډ هلته کې د حکومت سره پروت دي چې ستاسو دغه ریکارډ پروت دي نو بیا به تاسو ته په هغې کې هغه روپۍ چې دي دا میلاویږي. لکه څنګه چې د روژې هغه پیکیج راشي په هغې کې دغه شانتې څه وخت مخکې په کرونا کې چې 12,000 روپۍ ورکړې ځینې کسانو ته هغه میلاو شي، ځینې ته نه وي میلاو شي. کومو ته چې نه وي میلاو شي د هغو ریکارډ چې دی دا پروت نه و. نو رجسټریشن چې دی دا د هر یو کس دپاره دی، دا یوازې د بېنظیر روپۍ نه دي چې تاسو ته به د بېنظیر روپۍ میلاویږي. بل لا چې کوم کسان اهل نه هغه کسانو ته به د بېنظیر روپۍ چې دي دا میلاویږي او باقي کسانو ته به نه میلاویږي.